هغه چاله چې کوم سړی د دې مستحق دی. نو څوک مستحق دی؟ مستحق د دې چې کوم دی نو اولنې ستا د مصلي چې کوم امام دی او ټول فقهاو دا فیصله فرمایلی ده چې د سرسایي حقدار اولنې چې کوم دی نو دا امام دی. دا به امام ته ورکي که امام صاحب نصاب وي نو ستا د سرسایي به هغه بل ځای کې لګوي. که هغه صاحب نصاب وي هغه ته خپل ضرورت نی هغه به په بل ځای کې لګوي خو ته به د خپل امانت چې کوم دی هغه ته حواله کړي او دا به ورته وایي چې دا زما سرسایه ده او دا چې کوم دی واخله. ها بیا چې کوم دی که ستا په کور کې مثال کې طور پر ستا لور ده هغه کونډه ده هغه درته ناسته ده ستا زیر کفالت کې کوي نو هغې له ته سرسایه په غوړو کې په اوړو کې په خوراک په سامان کې چې کوم تا باندې هغه واجب ده کفالت د هغې کې نشي ورکولی د هغې نه علاوه چې کوم دی نو تا هغې له ورکولی شي هغې مالکه جوړولی شي خپل رور له چې کوم دی نو صدقه ورکولی شي خو چې تا سره شریک نی ستا زیر کفالت نی خپل رور له بیا ورکا یا چې کوم دی ستا په خاندان کې نږدې قرابتداري او تا ته پته وي چې هغه سوال هم نه کوي تا ته پته چې ضرورتمند هم دی تا ته پته چې کوم دی نو هغه حیا پې باندې ځي نو هغه کس له چې کوم دی هغه ته ورکولی شي. پلار زوی له نشي ورکولی زوی چې کوم دی نو پلار له نشي ورکولی مور له نشي ورکولی نیا له نشي ورکولی باقي چې کوم دی نو سرسایه تاسو بهر هر چا له ورکولی شئ. طلبه کرامو له د دین طلبو له چې کوم دی نو زیات ورکولی شي بلکې دا ته موږ وایو زمونږ خو رزق الله تبارک وتعالی جل وعلا مقرر لیکلی دی زمونږ خو ذمواري ده وینا کول زمونږ ذمواري ده وینا کول باقي چې کوم الله تعالی رزق درکړي دي طلبو له ورکوي چې کوم الله تعالی سره درکړي دي نو دي علماء له ورکړي دي دي علماء له ورکوي. الحمدلله د رب کائنات جل وعلا فضل و کرم دی چې څونه مدارس دي او څونه طلبا دي دا د بندګانو محتاج نه دي دا د بندګانو لاس ته نه دي ناس دا د رب خزانو ته ناس دي او تاسو سره چې کومې خزانې دا هم د رب دي دا هم د الله ورکړه ده. زه درته دا وایم په دې زمانه کې بهترین مصرف تاسو د زکات بهترین مصرف تاسو د سرسایو چې دا محفوظ شي او دا سیف شي او دا په ورځ د قیامت او په دنیا کې تا تر دې ثمره معلومه شي نو د مدارسونه بهترین زیبل نشته دی د مدارسونه بهترین زیبل نشته دی. نن په دنیا کې وګوره هر طرف ته چې کوم دی نو لګیا دي مختلف تنظیمات او مختلف خلق لګیا دي د خلکو نه د سرسایي د خلکو نه د زکاتونه دا په څه طریقه باندې راټولوي څه وخت او څه زمان داسې و چې خلک به د مدارسو ته تلل او هغې ضرورت به پوره کول. نن مدارس چې کوم دی نو دی ګرځي خلکو ته وایي خپل ضرورت باندې پوره کوي. خیر د امتحان دی د مدارسو دپاره امتحان دی د عوامو دپاره امتحان دی خو دغه ورته وایم چې کم از کم د دې خبرې خدایو ثبوت او د دې خبرې خدایو او قوي خبره موجود ده چې مدارسو کې ستا کومه پیسه لګي کم از کم هغه پیسه به بې ځایه نه ځي هغې باندې به قاریان جوړېږي حافظان پې جوړېږي عالمان پې باندې جوړېږي دا د الله رب العزت جل وعلا ګلان او مېلمانه د هغې تربیت پې باندې کېږي نو کم از کم دا پیسې ستا ځایه نه نو زه درته دا خواست او ریکویسټ کوم چې ستاسو زکات چې کوم دی یا ستاسو سرسایي چې کوم دی دا په مدارسو کې مصرف کوئ دا په علماو باندې مصرف کوئ. کم از کم دا خبره خو نه ده که نه عالم خو چرس نه کوي که نه عالم خو پوډر نه کوي کم از کم عالم خو بدعملي نه کوي کم از کم عالم خو ستا د پیسه غلطه نه لګوي او ته چې نور